بسم الله الرحمن الرحیم. تعلیم الاسلام سبق نمبر 15 د سوال او جواب په شکل کې مونږ شروع کړی دی او الحمدلله مونږ مونږ مکمل کو کامل مونږ یعنی دوه قنوت سره او مونږ سره تعلق چې څونه طریقې دي مسائل دي هغه ان شاء الله شروع دي. نن به مونږ د اودس کولو طریقه دا زمونږ نن سوال دی. اودس څنګه کول پکار دي؟ نو د اودس دا چې دا اکثریت خلک چې دی نو هغوی اودس خاصې موږ له راځي نو نه د مسنون طریقې اودس ته تاسو زده کړئ دې باندې به تاسو ته ثواب میلاویږي. مسنون طریقې اودس کولو طریقه زده کړئ. سوال دا دی چې اودس څنګه کول پکار دي؟ جواب: په صفا لوښي کې پاکي اوبه واخله او په صفا اوچت ځای کښېنه. نن سبا خو د لوښي نه مراد لوټه دي، لوټه مراد ده تېنه چې لوټه واخله. نو اوس خو هغه نشته، اوس خو بمبې دي اکثریت جوماتونو کې کور کې. نو دې کې دا وایي چې او په اوچت ځای کښېنه، مطلب اودس داسې ځای کې کول پکار دي چې هغه اوبو هغه ځای هم پاک وي او تا ته هغه که ته اودس کې نو چې هغه اوبه په تا دوباره نه راپرېوځي، تا ګنده کوي نه. بیا قبلې ته مخ کړئ نو ډیره ښه ده. کې مسنون طریقه دا ده چې اودس کې قبلې طرف ته مخ کا، یا که یو کس د مسنون طریقې سره اودس کوي او په لوټه کې اوبه راولي قبلې طرف ته مخ کړي نو دا ډیره بهتره خبره ده. او که موقع نه وي د سره قبلې طرف ته مخ کولو یا داسې څه ترتیب نه وي نو څه هغه پکې نشته څه ګناه یا څه باک ماک. بیا به څه کې بیا به تر څنګلو پورې لستوڼي به تر څنګلو پورې ونغاړئ، لستوڼي تر څنګلو پورې به بیا ونغاړئ. بیا به بسم الله ووایئ، ګوره سنت طریقه ده، بسم الله به ووایئ او 3 ځله تر مړوندونو دواړو لاسونه ووینځه. مطلب دا دی دا اکثره دا ګړۍ چې مونږ لاس کې اچوو نو دې سره چې دا کوم دا هډوکی دی دې نه دا مراد دی مړوندونه، دا به 3 پیرې وي تاسو وینځئ. بیا 3 ځله خوله کنګل کړئ او مسواک وکړه. که مسواک نه وي نو په مسواکه ګوته باندې غاښونه صفا کړه. ګوره مسنون طریقه کې یو دا ده چې خوله کې به اوبه واچئ او بیا به مسواک وکړئ. 3 ځله اوبه به خوله کې واچئ او مسواک به وکړئ. که مسواک د سره نه وي نو د شهادت ګوته مراد ده، په دې باندې چې دی خوله صفا کړه. بیا 3 ځله په پوزه کې اوبه واچوه او د ګس لاس په کچه ګوته باندې پوزه پاکه کړه. بیا به 3 ځله په پوزه کې اوبه واچي، یعنی پوزه به صفا کړي په کم نو په ګس لاس باندې او په کچه ګوته باندې به چې دی پوزه به صفا کړي. بیا 3 ځله مخ ووینځه خو اوبه به پې په شړپ مه اچوه. مطلب دا ده چې مسنون طریقه دا ده چې مخ کله وینځئ 3 پیرې اوبه اچئ نو په تیزۍ سره مه اچوه چې دویمګړي کس ته تکلیف وي، هغه ستا هغه د اوبو څاڅکي هغې ته ورځي. د تندي د ویښتو نه تر د زنې لاندې پورې او یو خوا بل خوا دا دواړو وګونو پورې مخ وینځل پکار دي. د دې تندي د ویښتو نه واله تر زنې پورې او د یو غوږ نه تر بل غوږونو پورې چې دی دا اوبه چې دی دا مونږ وویل چې مخ باندې به 3 ځله اوبه اچوئ نو دا دې پورې به دا اوبه رسۍ به ورته. بیا تر څنګلو پورې دواړه لاسونه وینځل پکار دي. بیا تر څنګلو پورې دا دواړه لاسونه وینځل پکار دي. بیا به لاس په اوبو لوند کړئ او په سر به مسح وکړئ. لاسونه به لامده کړئ او بیا په سر باندې به مسح وکړئ.
بیا د سټ مسه به ورپسې وکړي، د سر مسه چې دی وکړه بیا ورپسې د سټ مسه به وکړي. مسه به صرف یو ځل کوي، مسه به صرف یو پیره به کوي. بیا 3 ځله هره خپه تر ګیټو پورې ووینځه. اول ښي خپه بیا ګسه خپه وینځل پکار دي. نو دلته خو 3 ځله نه که لوټې باندې الریډي لوټه کې اوبه اچولي خپې وینځي، نو د 3 مراد دا ده چې تا خپه دې یو ځای دې نه پکې وچ پاتې نه شي، چې ته مطمئن شي. بیا دا ګوتې چې دي د خپو ګوتو چې د دې خلاله مو کې دا سنت طریقه ده، ځکه حدیث پاک کې راځي چې تاسو دا د خپلو د خپو دا ګوتې چې دي د دې خلال کوئ، یعنی دا لمدوئ، ګوته پکې داسې وهئ چې دا تا ته پته لګي مطمئن شي. ځکه حدیث پاک کې د جهنم اور چې دی که نه، نو د خپو دې ګوتو ته به بیا نه ورځي. نو د اودس دا مسنونه طریقه وه، او کم کسانو نه چې نه ورځي نو هغه دې دا ترتیب سره داسې اودس دې کوي. او انشاءالله آینده به بیا مونږ د مونځ کولو طریقه هغه انشاءالله دغسې ترتیب سره به مونږ وکړو. صدق الله العظیم.